پیغمبر دی او غیر پیغمبر ته نبی علیہ السلام پیغمبر دی حضرت عمر صاحب خو پیغمبر نه دی غیر نبی ته وایي چې ما ته هلته دعا وغواړه چې یو پیغمبر غیر پیغمبر ته وایي چې ما له دعا وغواړه نو عام انسانانو له خو پکار دی چې حاجي او عمرې والا سره خامخا جلب هم کوي او هغه نه د دعا مطالبه هم کوي نو د حاجیانو صاحبانو دعاګانې قبلیږي او دا داسې عبادت دی چې د مال او د بدن منځ کې شریک دی. ملګرو سلامونه، حاجي نور محمد کلی، زه د دغه کلي او زمونږ مشر چې کوم دی مشتاق احمد صاحب زری بینک منیجر حج له تلو، خدای پاک بخیر راوسته. ټول کلي له موږ له خصوصي دعاګانې کړي د ور وخت یاد کړو. نو نن د کلي علاقې او د خوشه خپلوان روارګان دا ټول راغلي دي او دغه خیرات کې خو مزر دي او د مشتاق لا ټول ملګریم دي. مونږ ورته یو وارې بیا مبارکي وایو او د مشتاق لا د حاجي هم دغه دوا وي ولې چې دا غزې مزه واخلي نر چاته دا دوا کوي چې خدایه منګم او زما د ټول ملګري دا بار بار چې کم دی نو هغه ځای ته بوځي. نو دلته زبردست خیرات اختمام شو. دې پروګرام کتونکو په تاریخ کې حاجیانو لپاره یو ډېر زبردست تنظیم شو. کومه جینم چې تپوس کې ځمکې مې ورته یخې کړې وي نو پیسې خو ډېرې لګي خو حیات الله له دې مشتاق له خلکو خو دله ډېر رالل ملګري یاران دوستان نو د دوی شکریا ادا کېږي. بس خدای دې خلکو سره ډېر ښه وکړي او چاله چې دعاګانې غوښتي خدای دې هغې ته قبول کړي. مونږ چې ځان له کومه خدای دې زموږ د حج قبول کړي او دا ټول ملک دې خدای امن راولي او د علاقه دې پاک پروردګار ټول د خوشحالۍ او د امن یو دغه وګرځولي. ډېره مهرباني خوشحاله شي. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. دغه دعا وه څه شی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ خو د ټولو خلکو شکریا ادا کوو چې دومره په مینه او په اخلاص باندې راله او موږ ورته زړه د کومې نه دعاګانې کوو. الله دې ټول مسلمانان سره زموږ دا بار بار دغه پاک ځای ته بوتلي کړي او دا فریضه دې په ټول باندې خدای پاک ادا کړي. دې ټولو ډېره شکریا، ډېره مننه. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. په دې موقع باندې ستر الامیدین او مفتی قاری روح الله روحاني صاحب چې کوم دی هغوی رارسېدل او ګرانو کتونکو تاسو سره پتې چې زمونږ د پښتونخوا په قیرت کې ځلولې ده زبردست قاری نو عجیب باره کې بیا عجیله راتګ داسې خوشحالۍ او په دې کې اختمام مفتی صاحب بلک بدی د نادي خوشو خلک سره ستړمشي کوي نو یو دوه درې اسلامي روح سره به خبرې اترې کړو چې داسې موقع څومره خمې وي چې موږ د عجیله راغلي یو غټ سفر هم کړی دی. نو کمال صاحب ښه یې خیر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو له السلام علیکم. قاری صاحب سره دا زمونږ مینه دا د منیجر صاحب زوی او هغه ته دغه سیاره بارک الله خدای مو خوشحاله کړي. دا سره خو مخکې د حاجي صاحب محترم او دا ټول خاندان ټولو حاجیانو حجاج کرامو ته د حج مبارکي او د دې دا طوافونه عبادات طاعات الله قبول کړي. غټه خبره دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وی کله چې حاجي لاړ شي او حج وکړي د بیت الله شریف او د حرمینو ملاقات وکړي او دی واپس د حج نه راشي وی دې داسې د ګناه نه پاکي. نبی علیه السلام فرمایي کانه یوم ولدته امه لکه دی چې په دې ورځ د مور نه پیدا شو. لکه انسان چې کله د مور نه پیدا کېږي نو دی د ګناهونو نه بالکل پاک او صفای. بیا تقریبا 12 کاله دی غیر مکلف نابالغ بیا چې بلاغت نفس د دنه څومره ګناهونه شوي. نبی علیه السلام فرمایي ان الاسلام یهدم ما کان قبله وان الهجرة تهدم ما کان قبلها وان الحج یهدم ما کان قبله. رسول الله علیه السلام 3 څیزونه یاد کړي دي. یو اسلام داسې څیز دی چې د دې نه مخکې انسان نه څومره ګناهونه شوي اسلام سره هغه ختمیږي. هجرت نه مخکې چې چا څومره ګناهونه کړي د اسلام د دین دپاره دی هجرت وکړي دغه ټول ګناهونه الله معاف کړي. او دریم څیز چې کوم دی هغه حج دی. حج داسې عمل دی نبی کریم علیه السلام فرمایي که د حج نه مخکې د انسان نه څومره ګناهونه شوي حج کولو سره هغه ورته معاف شي او مغفرت او بخښنه وشي. بیا حاجیانو ته راتله نو دا خو د حرمینو سره محبت دی، د الله سره مینه ده، د قرآن سره محبت دی، دین سره دی. حاجي صاحب ته موږ ولې راځو دعا دپاره موږ الله سره مینه ساتو او په کار هم داسې ده چې کله حاجي ځي سړی ورسره لږ داسې جلب وکړي څو قدم هم ورسره کېږدي. حضرت عمر صاحب ته نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي ای اخي موږ هلته خپل لا تنسانا فی دعایک موږ خپلو دعاګانو کې مه هېروه. ګوره پیغمبر دی او غیر پیغمبر ته نبی علیه السلام پیغمبر دی، حضرت عمر صاحب خو پیغمبر نه دی. غیر نبی ته وایي چې ما ته هلته دعا وغواړه. چې یو پیغمبر غیر پیغمبر ته وایي چې ما له دعا وغواړه نو عام انسانانو له خو پکار دی چې حاجي او عمرې والا
سره خامخا جلب هم کوي او هغه نه د دعا مطالبه هم کوي. نو د حاجیانو صاحبانو دعاګانې قبلیږي او دا داسې عبادت دی چې د مال او د بدن منځ کې شریک دی. نو ټولو حجاج کرامو ته او ټولو معتمرینو ته مبارکي ورکوم. بیا داسې میډیا ملګري چې هغوی مذهبي ملګري د دین سره، اسلام سره، حج سره، قرآن سره، مدارسو سره مینئ، نو زه د هغوی هم ډېره شکریه ادا کوم، خصوصا الف خان صاحب، کاظم خان صاحب دي، د دوی دا ټول ټیم او موقع په موقع داسې مذهبي اسلامي پروګرامات د دوی په سکرین باندې د دوی په شیشه باندې ښکاره کیږي. ډېر کسان صحافت کوي، هغوی به صرف د دنیا د دغه دپاره لګیا دي. خو الحمدلله زه هر ځای کې دعوې سره وایم چې دا څه ملګري داسې دي چې هغوی د مذهب سره، د دین سره، ګوره دا د حج موقع ده او دی راغلی دی، هغه خپل دغه داسې کوریج کوي چې خلکو سره نور هم هغه شوق او محبت سیوا کوي. الله دې تاسو ټولو له اجر عظیم درکړي. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. نوجوان علمدین مفتي قاري روح الله صاحب خبرې وړې دي. قاري تسبیح الله صاحب ګرانو کتونکو زموږ دغه کلي کې امام دی او دا راشه دا سکندر قاري صاحب د ګرانو کتونکو هغه ټیم کې خو موږ نه پیدو، خو د پاکستان د ټولو نه کم عمره قاري ده خو بس پیدو نو او د په ډېر لږ وخت کې چې کم دی نو د قاري تسبیح الله صاحب نه قرآن مجید ختم کړو. بیا ګرانو کتونکو د دوی په قیادت کې موږ د یوې شپې ختم چې کم دی نو موږ ته مخامخ د دغه ټولو کې د منیجر صاحب او د آیت الله صاحب چې کم دی خواري وه، محنتو، د دین سره مینه وه، د یوې شپې ختم. او نن ذاکر الله زیم چې کم دی هغه خوب را رسېدلی، لږ دی غوره شي چې لاسونه یې د دومره خوراک وکړو کې به دې منې زمونږ دغه مشره. خو دا د په غم خاده کې چې کم دی ګرانو کتونکو که نه نو د دې علاقې خیرو دی. نن خو بس ستا مخ جوړېږي چې تم د خلکو شکریا ادا کړې، ځکه چې آیت الله له سره ستا یې ورورولي ده. مبارکي وله ورکړې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان اول خو تاسو ډېره مهرباني چې داسې غم خاده کې تاسو زه او دغه علاقې چې کوم خلک دي هغوی ته تاسو خراج تحسین پیش کوئ، هغوی ته خیرالې وایي. دغسې موږ هم زموږ منیجر صاحب د حج نه راغی، د هغوی کور والا هم راغله، موږ د ټولو علاقې د طرفه هغوی ته مبارکبادي ورکوو او بیا د هغوی د طرفه د ټولو علاقې چې څومره مېلمانه دلته راغلي د هغوی شکریا ادا کوو چې مهرباني تاسو دومره د ګرمۍ کې راغلی. او حاجي صاحب ته ستړي مه شئ ویله، د هغوی نه هم دعا واخیستله. څنګه چې تاسو وکتله ګڼ مېلمانه را روان دي، علماء دین هم پکې را روان دي، نو د علاقې خلک هم را روان دي. موږ هغوی ته د دې طرفه بیا یو ځل بیا ډېره مبارکبادي ورکوو او د هغوی شکریا ادا کوو. ډېره زیاته مننه. ټول خاندان ته مبارکي ورکوو. الله دې کي چې موږ هم دغه ځای ته خدای پاک ورسوي او دغه ځای ته زموږ د ټول ملګري چې کوم دي بار لاړ شو. ډېره